عزتمندو دنیا الله ذوالجلال د آخرت د ګټې دپاره یو ځای جوړ کړی دی. منګه تاسو دې دنیا ته د آخرت د ګټلو دپاره د آخرت د ښایسته کولو دپاره دې دنیا ته لږ وخت را لېږلي یو. په دې کې د آخرت ګټه کېږي. دې دنیا نه مخکې یو بله دنیا وه چې د مور ګېډه وه. په هغې کې انسان په یو بله دنیا کې و. بیا دې دنیا ته راغی او دې دنیا نه ورته الله پاک وایي بیا به وروسته یو بلې دنیا ته ځئ. نو آخري سفر زمونږ دا سفر شروع دی. په دې منځ و منځ کې دې دنیا کې دا 50-60 کاله 70 کاله یا 80 کاله زندګي دا یو پیریډ دی چې دا به واخلې او په دې کې د هغه راتلونکي ژوند دپاره انتظام به ځان له برابر کړي. دې دنیا کې د هغې دنیا دپاره انتظام کېږي. جنت ګټې نو جنت ګټلی شي او که جنت نه ګټې نو بیا به ورپسې بل طرف ته د خدای عذاب او قهر او جهنم دی. که جنت ګټې که دوزخ ګټې دواړه دلته ګټلی شي. او مقابله ډېره سخته ده. امتحان ډېر سخت دی. انسان ته الله تعالی دوه دشمنان هم پیدا کړي دي. یو نفس دی او بل شیطان دی. نفس هم په د باندې ښه پوره کوشش کوي او شیطان ور باندې هم ښه پوره محنت کوي. د آدم بابا د وخت نه دا زموږ دشمن دی. الله وایي انه لکم عدو مبین. دا شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی. ستا بابا یې د جنت نه رایستی دی او نفسي خواهشات هم الله تعالی دا حجبت النار بالمکاره. جنت چې دی دا جهنم چې دی دا په مکارهو کې حجبت الجنت بالمکاره. جنت په مکارهو کې بند دی. په سختو کې په تکلیفونو کې پریشانو کې په مرضونو کې بیمارو کې په غربت کې په غریبۍ کې او په مثال په طور په لوږه تنده کې په سخته کې رنګ پرنګ امتحاناتو کې جنت بند دی. جنت ته چې ځي اول به دا سختې برداشت کوي. اوله پابندي بیا ازادي وي او که مطلب د ازادۍ لري غلام شه. که چېرې ته وایې چې ما ته د ازادي میلاو شي ما ته د جنت میلاو شي ځکه جنت کې مکمل ازادي ده مکمل خودمختاري ده چې څه زړه غواړي هغه تا ته اجازت دی کولی شي پکې. نو که د جنت اراده دې وي چې ما ته الله پاک پوره ازادي او پوره خوشحالي راکړي نو د هغې دپاره به دلته پابندي وکړي. بیا دلته نو د اول نه پابندي بیا ازادي وي. اوله نه پابندي په دنیا کې وکړي. خدای پاک وایي په خپل طبیعت باندې به ژوند نه تېرې. ژوند به زما په مرضا تېرې. وروسته به ته په خپل طبیعت ژوند ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون. الله وایي په جنت کې چې د څه غواړي دا به درکوم په څه شي به دې نه خفه کوم. خو دلته چې څه زه غواړم نو به کې په څه به ما نه خفه کې. دوه خبرې دي. دلته به ته زما د رضا خیال وساتې او جنت کې به زه ستا د رضا خیال ساتم. او الله ذوالجلال چې زما د رضا هلته کوم خیال ساتي هغه مره پابندي دلته په دنیا کې په موږ نه دی ایښې. مثال په طور زما د خېټې ضرورت دی خواهش مې دی نو الله پاک دا نه وایي چې نه به یې خورې. خورې به در کوم به خو چې زه څنګه وم هغسې به یې خورې. په خپل طبیعت مه خوره هر څه مه رانغاړه. پاک او پلید ته ګوره حلال او حرام ته ګوره جایز او ناجایز ته ګوره. دا نه چې نه در کوم. اول ته کې الله تعالی په ما بیا د څه شي پابندي نږدې څه خورې څنګه خورې کوم ځای خورې څومره خورې څنګه خورې هېڅ پابندي در باندې نشته. دلته الله ذوالجلال وایي دا نه چې ستا خېټه ده او ستا خېټې ته ضرورت دی هم در کوم که خواهش دی نو خواهش دی هم پوره کوم خو په حلاله طریقه. مثال په طور ستا جنسي تعلق دی نو الله در کې ماده یې ده او دا خواهش دی چې ستا جنسي تعلق برابر شي نو دا نه چې الله پاک وایي نه نه به برابرې. خواهش مې در کړی دی یو سودا مې در کړې ده خو ګنې دا به نه کوې نه نه کوم. الله نه دي ویلي چې نه به کوې. خپل خواهش به دې برابرې خو په حلاله طریقه به برابرې. د هغې خپله طریقه الله موږ ته ښودلې ده. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع دوه دوه درې درې څلور څلور ودونه درته الله جایز کړي دي. خو شترې بې مهار به نه جوړېږي چې څه کوې هغه کوه. او خدای پاک زما د خواهش
او زما د جنسي تعلق غم کړی دی دا نه چې هغه غم یې راله کړی نه دی کړی دی خو په حلاله طریقه به کې په حرامه به نه کې الله تعالی مثال په طور ما ته د استوګنې او د کور ضرورت دی نو الله دا نه وایي چې بنګله به نه جوړې ښکلې بنګله به جوړې صحیح به جوړې خو په حلاله طریقه به جوړې بیا یې رالم د خواهش د پوره کولو خیال ساتلی دی ضرورت نه خواهشات هم الله زمونږ پوره کوي خو د هغې خپله طریقه ده په حلاله طریقه باندې به یې پوره کوي په مرداره په حرامه به نه پوره کوي نو محترمو دنیا کې به د الله د رضا خیال ساتو آخرت کې به الله بیا زمونږ د رضا خیال ساتي الله به بیا زمونږ الله وایي تاسو دپاره ما تشتهي انفسکم څه چې ستا زړه غواړي هغه به در کوم څه چې د طبیعت غواړي هغه به در کوم څومره چې طبیعت غواړي در کوم او په تا باندې به د څه قسم پابندي نه وي چې دا کې دا در باندې جنت کې پابندي ده او دا در باندې پابندي ده خو دې ځای کې به ته د الله د رضا خیال ساتي عبادت پکې ریاضت پکې او حلال بخوري حلاله به ګټې په حلاله به خرچ کې او په خپل طبیعت نه د الله د رضا خیال به ساتي نو عزتمندو دا دنیا الله د آخرت د ګټلو بایللو دپاره یو زبردست ښکلی ځای رالیږلی دی کم خلک چې پوهېږي او پوهېدل هغه یې پکې د آخرت دپاره ځان نه ښه انتظامات وکړل چې کم خلک نه پوهېدل نو محترمو هغه یې لاړه دنیا کې څو ورځې په شړم شړوم تېرې کړې په پړک پړوک باندې تېرې کړې د دنیا نه رخصت شو په لوی غم باندې ور واوړېده الله وایي النار یعرضون علیها ساره ماښام پې باندې جهنم هغه اور ور وړاندې کېږي فرعون پکې 450 کاله پیرډ واخیسته د خپل طبیعت ژوند یې تېر کړ الله پاک وایي اوس همیشه په اور کې په جهنم کې پروت دی کمعقلتوب یې وکړو او اولیا بزرګانو ته وګوره نو هغه په دنیا کې لږه سخته تېره کړه او د خپلې رضا نه د الله د رضا خیال یې وساته نو الله ذوالجلال وله داسې بادشاهي ورکړه چې داسې بادشاهي نه د چا شته او نه به د چا پیدا شي